دې شپې ته د 15 شعبان شپې ته شبی برات هم ویل کی شو قدر شبی برات وتا زکه ویل کیږي چې شبی برات ویل کیږي د ګناهونو نه خلاصېدل. انسان ګناه کړی دا په دې شپه باندې الله رب العزت دې د ګناهونو نه پاک کړي، دا ګناهونه ورلا وبخ. نو شبی برات وته ویل کیږي ډیره مبارک شپه ده. په دې شپه کې د مخلوق ګناهونه معاف کیږي، رزق یې سیوا کیږي، عمر یې سیوا کیږي. په دې حواله سره به موږ بحث کوو ان شاء الله. تقریبا لس صحابونا داسې روایات موجود دي چې د دې شپې فضیلت د هغې نه ثابتېږي، د لسو روایتونو نه، او هغه د مختلفو صحابه او صحابیاتو نه د دې هغه فضیلت هغه ثابتېږي. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د 15 شعبان شپه ما حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په خپل بستر کې تلاش کو نو زه په تلاش کې وته جنت البقیع ته ورسېدم. مخکې عرض شو جنت البقیع دا په مدینه منوره کې یو قبرستان دی، ادیره ده، او دا دومره مبارکه ادیره ده چې په دې کې ټول صحابه هلته دفن دي. کله چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د روضې سره قبله طرف ته مخ کې نو کس طرف ته دا جنت البقیع راځي، ډېر پر نور او ډېر زیات نورانی قبرستان دی، ځکه چې ډېرې لوی هستۍ، هغه هستۍ چې ځمکې او اسمان بیا قشان خلک نه دي لیدلي، داسې خلک هلته دفن دی. نو دا هغه قبرستان دی. الله تعالی دې موږ ټول بوزي، څوک چې نه دي تللي الله تعالی دې بار بار بوزي، څوک چې تللي دي هغو دې الله تعالی بار بار بوزي. ځکه چې دغه یو زمونږ داسې ځای دی چې لاړ شي یو سړي د الله سکون واخلي، سړي ته د اسلام دا رڼا او هغه ځګونه، ځکه چې موږ خو نه پیغمبر لیدلی، نه قرآن لیدلی دی چې نازلېدو، نه فرشتې لیدلې دي. صحابه خو بختور خلک و که نه، د الله نبي به ورته هم ناسو، خپل پیغمبر د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت به یې کو، فرشتې لیدې، فرشتې به یې لیدې، هغه د فرشتې رالی د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته به فرشتې رالی او په صحابو به یې سلامونه وي. هغه بختور خلک و، معجزې به یې د نبي علیه الصلاة والسلام لیدې. مونږ خو څه نه دي لیدلي که نه، الله رب العزت دې مونږ هلته بوځي چې څه نه څه هغه آثار خو وینو که. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې زه جنت البقیع ته ورسېدم، ګورم حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دعا کې مشغول دی. زه چې ورغلم نبی علیه الصلاة والسلام ته مې سلام وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام د سلام جواب راکړو او ما ته وویل عائشہ تا ته په دې شپې دا کومه شپه ده؟ دا د 15 شعبان شپه ده، دې ته شبی برات ویل کېږي. په دې شپه باندې د انسانانو مغفرت کېږي، دا داسې شپه ده. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په دې شپه باندې الله رب العزت آسماني دنیا ته تشریف راوړي په خپل شایان شان. څنګه راځي؟ د هغې سره زموږ څه کار نشته. ځینې خلک په دې خبرو کې لیکلي الله څنګه راکوزېږي، څنګه هلکه ستا په دې خبرو کې څومره ده؟ نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد دی، بس ویې منه خبره، ستا په ذمه دا تحقیق نشته چې ته معلوم کړي چې یاره الله څنګه راکوزېږي، او نه ورته بې څه ثواب میلاویږي، الټه کېدی شي د ایمان نه خلاص شي. په دې خبرو کې انخطل نه پکار. الله رب العزت د خپل شایان شان آسماني دنیا ته تشریف راوړي او دې انسانانو ته आवाज کوي، ای انسانانو په تاسو کې څوک داسې شته
چې هغه د مغفرت طلبګاری او زه د هغو مغفرت وکما. په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه د خپلو ګناهونو معافي غواړي او زه د ګناهونه معاف کما؟ په تاسو کې څوک داسې شته چې هغوی د رزق د مسلو نه تنګ شوي دي، تنګ راغلی دي چې زما دا رزق ولې نه فراخه کیږي، زما دا کاروبار ولې نه کامیابیږي، ما ته نوکري ولې نه میلاویږي چې زه ورلا د رزق بندوبست وکما؟ په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه د اولاد طلبګاری، اولاد یې نشته، زما نه وغواړي زه ورله اولاد په شان نعمت ورکما، زما نه وغواړئ که نه. دا الله رب العزت اعلان کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله رب العزت په دې شپه باندې، الله رب العزت په دې شپه باندې د بنو کلب، د بیزو، د یختو امره د انسانانو مغفرت فرمایي. بنو کلب دا مشهوره قبیله وه چې د دو بیزې او څاروي دا ډېر زیات انتهایي سیوا و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تعالی فرمایي چې زه په دې شپه باندې د بنو کلب، د بیزو، د یختو نه، یعنی د انسانانو په سمجھ کې دقه راځي که نه، نو الله تعالی ورته هغه تعداد ښیي. څنګه چې وایي که نه یاره، وایي یو عالم به د اسمان د ستورو امره د هغه خلکو چې جهنم پې واجب شوي شفارس به یې کوي. زمونږ زر وایي د اسمان ستورو خو ډېر زیات دي، نو ته د الله رحمت د خپل رحم سره خو مه ګڼه که نه، ستا به څه رحمت دي. زمونږ په ذهن کې چې د رحمت ذهن لاړ شي، یو زیات نه زیات مور مونږ پیژنو چې لکه مور ډېره رحم دلې. او الله رب العزت څه فرمایي؟ زه د یو ګناهګار بنده سره د اویاو میاندو نه سوا محبت کوم. نو د عالم سره به څونه الله محبت کوي؟ د عالم د الله رحمت د خپل رحمت سره نه سمو. د الله رحمت ډېر وسیع دی، د الله رحمت ډېر فراخه دی. نو الله رب العزت د خپل د رحمت د مغفرت اندازه د انسانانو په ذهن کې ورواچوله چې د بنو کلب چې کومې بیزې دي او په هغې چې کوم یخته دي، د هغې امره الله رب العزت په دې شپه باندې مغفرت فرمایي. لیکن اووه کسان داسې دي، اووه چې د هغو مغفرت نه کېږي. په دې شپه مو بېګاله را روان، مونږ پکې ځان وګورو چې هسې نه په دې اووه کسانو کې حضونه یم. که په مونږ کې یو غلطي نو د الله د رضا دپاره توبه وباسو، ځکه چې داسې شپه ده، داسې شپه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دې په شپه کې عبادت وکړئ، د ورځې روژه ونیسئ، ځکه چې په دې شپه باندې زمونږ اعمال الله رب العزت ته پیش کېږي. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې زه دا غواړم چې کله زما عمل الله ته پیش کېږي نو په دغه اعمالو کې زه په روژه کې یم، زه روژه په خوله یم او الله ته زما عمل پیش شي. یقینا چې ډېر د سعادت خبره ده، ځکه چې روژه خو الله ته ډېره محبوبه ده که نه. د دې وجې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې الله رب العزت فرمایي الصوم لی وانا اجزئ به. دا روژه زما دپاره ده، دا الله ته ډېره خوښه ده. او الله تعالی فرمایي د دې بدله زه پخپله یم. یو روایت، دویم روایت زه به یې پخپله بدله ورکړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي روژه ونیسئ چې کله زموږ عمل پیش کېږي نو چې الله ته د روژې په حالت کې زما عمل پیش شي. او د ورځې روژه شوه، د شپې عبادات پکار دي. درې کارونه پکې د کولو دي، درې کارونه پکې د کولو دي. دا واوره دا ضروري دي. خلک وایي یاره شعبان کې څه عمل کول پکار دی. نو درې اعمال د کولو دي. اول نمبر په دې شپه باندې قبرستان ته تلل، دا مسنون دي. زموږ ډېر مولیان پوهېږي نه هلکه قبرستان ته په دې شپه لاړې جو کافر شوې او بدعتي شوې او پلانکې شوې ډینګې شوې. زه هم پوهه کوم، خبره ښه په غور سره اورئ. یو ویره په دې نیت باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې د ام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته ما بیان کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې تشریف وړی قبرستان ته. نو د سنت په اتباع کې یو ځل خو لازمي دی چې سړی لاړ شي، چې د سنتو اتباع وشي. صحیح ده؟ نو په دې شپه باندې خپلو مړو لا تلل پکار دي. قبرستان ته سړی لاړ شي، خپلو مړو ته دعا وکړي. دومره کار پکار دی څومره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی. اوس بعضې خلک داسې کوي چې لاړ شي هلته ډیوې بلې کړي، هلته مومبتۍ بلې کړي، یا چې کوم دی په قبرونو باندې سیرې اچوي، یا به څادرې غوړی. نو د څادرو غوړولو یا د دغه څادر دا کم چې ته په دې قبر باندې غوړی، د دغې په ځای باندې دی چې څونه قیمت دی که نه. یو ماشوم له بجامې والا غریب له قسم په الله چې د دغه مړي باندې چې تا یو لس څادرې وغوړولې که نه، د هغې مړي ته هم پیدا نشته او نه یې ژوندو ته پیدا ده.
او دا کم غریب ماشوم چې دی دته تا دا کم سوټ ور واغوستو کوم جوړه دی ور واغوستو ولا قسم دی چې دا زړه نه دی دا ضمیر دا به دې په دې ژوندې شي دا یو طاقت به در پکې راشي خرچ کوم ولا سری غړو مو دا فضولیات کوم تشبازي کوم پرون دغه تمغه بیوزي کې ناسو هغه یو ماشوم راغی دغه نه د جوس د ډبې نه ډز وستو د جوس د ډبې بخپه باندې برابر کو یو ډقه ولا ورکو یو زوم نه د سو چټو بلکه مې هس چلو دا د جوس ډبې وړځاو هغه ته مې لکس چل یو شو قدر دی کنه ډزي وکاو مې ها ماشاءالله ډېر خپل پیغام چا درکړی چې بھائی شو قدرې نو ډزي کوه دا غلط سوچ دی بهر حال یو کار د دې چې قبرستان ته لاړ شو خپل مړوله دعا وکړو د مغفرت ځان د پاره وکړو او ازم دا غو حق دی مونږ چرته نه ورزو نه پلان له ورزو نه نیکل ورزو اکثر نو سو ته خو د نیکل مم نه پته یار قبر وتم پته نه لګی یار کم ځای کی قبر دا ورتل بګاری خسته خبره ده سنت طریقه ده لیکن مستقل عادت نه دی جوړول پکار چې لازم د خامخا سو پلان نه جدا ګناګار دی د سینه د کول پکار یو يرتل د سنت په اتباع کی د لازم دی دویم نمبر کار دا دی چې د شپې عبادت کول د شپې عبادت کولې شي نوافل وکا قرآن تلاوت وکا ذکر اذکار وکا بیا پېشمنی وکا او پېش سار له روزه ونیسا دا درې اعمال ثابت دي لہذا دا کول پکار الله دې عمل کول توفیق راکړي